یو دی دنیا ګټه ده یو دی آخرت ګټه ده. الله کریم انسان ته عقل وردا چې دی دنیا ګټه چې کومه ده عارضي ده، دوو ورځو ګټه ده. ته که ډېر خوندونه واخلې، ته که ډېر مزې واخلې، آخر به دې دنیا نه ځې. دا زندگی فانی ده، دې زندگی هیڅ پته نه لګېږي. نن که سبا یې چې سترګې دې پټې سلې بیا تا نه هر شی پاته دي. که تا ښه ډېره کړي، تا ښه جایدادونه یي، ښه دولت دې ډېر کړی، ښه جایداد دې ډېر کړی، خو چې کله سترګې ته نه پټې سي بیا هر شی ته نه پاته سو، بیا تا لره هیڅ شی نشته. الله پاک فرمایي چې چا د آخرت ګټې اراده وکړه چې ما ته آخرت څه ګټه میلاو سي، الله پاک فرمایي بیا زه د ګټې چې اضافه وکړم نوره ډېره کوو ته، چې کومه د اراده کړي هغه نه ور زیاته کړو، نفع هغه نه زیاته ورکړو چې کومه د اراده کړي. نو الله کریم دې موږ ته آخرت ګټې توفیق اور نصیب کی. قرآن کریم سے اللہ کریم فرمائی وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، چشاد ما محبوب ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اکڑائے فقد اطاع اللہ، پا حقیقت سے دی اللہ اطاعت اکڑائے. چشاد ما محبوب تابعداری اکڑا، حقیقت پا معنو چی دی اللہ تابعداری اکڑا.